د کابل نیوز درنو لیدونکو سلام. په قطر کې د زلمي خلیزات په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ اووم پړاو خبرو نن شپږمه ورځ هم دوام کړی دی. دا خبرې 3 ورځو ته پلان شوې وې، خو اوږدېدو یې اندېښنې او خوشبینۍ رامنځته کړي دي. که څه هم تر اوسه د خبرو بشپړ جزئیات نشته، خو د قطر دغو خبرو ته نږدې سرچینو په خبرو کې د پرمختګونو خبر ورکړی دی. د دې ترڅنګ داسې اندېښنې هم ښودل شوي چې د اووم پړاو دا خبرې هم ښایي د ځینو اختلافي مواردو له کبله بې پایلو پاتې شي. ځینو رپوټونو د بهرنیو پوځیانو د وتلو د مهالویش په تفصیل او دا راز د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د څرنګوالي په اړه اختلافات د دغو خبرو د اوږدېدو عوامل بللي دي. ننني ډیالوګ کې په همدې موضوع بحث لرو. په دې بحث کې راسره د طالبانو د مهال لوی څارنوال مولانا جلال الدین شینواری میلمه دی. ستړي مشر شینواری صاحب، خیر اخلئ بحث ته. سلامت اوسئ. ژوندي اوسئ. د قطر خبرې وې په پیل کې 3 ورځو ته پلان شوې وې او د تیرو مرحلو په څیر بیا دا خبرې غځېدلې دي. تقریبا یو اونۍ دا دی پوره کېږي. تاسو څه فکر کوئ ولې دا خبرې وځنډېدې؟ ځکه 2 رقمه راپورونه راځي، کله د خوشبینۍ او هیلې ویل کېږي چې ډېر پرمختګونه شوي دي، ترڅنګ یې بیرته بیا داسې راپورونه ورکول کېږي چې بعضې جدي اختلافي ټکي دي هلته. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو همکارانو ته احترامات و سلامونه. څنګه چې تاسو په مقدمه کې هم ورته اشاره وکړله، یقینا چې د خبرو ته امیدواري ډېره زیاته ده او موږ د رب العزت نه غواړو چې د دوحې مذاکرات یو نتیجې ته ورسیږي او صلح په افغانستان کې تأمین شي. اما مذاکرات هر څومره چې اوږدېږي، امیدواریګانې د ولس د 15 میلیونه مسلمانانو د افغانستان امیدواریګانې ورسره تړلې دي. دا د دوحې د مذاکراتو موضوع یقینا که چیرته دواړه خواوې په پخواني خپلو دریځونو مواقفو اصرار وکړي نو مذاکرات کړکېچن کېږي، دې کې هیڅ شک نشته. اما امیدواري زیاته ده. دلته بعضې مسائل، ډېر مهم مسائل په منځ کې مطرح دي چې هغه مهالویش دی د امریکایانو د خوا نه باید وړاندې شي. د طالبانو د خوا نه دا مسئله چې افغانستان باید خطر نه وي دنیا ته او امریکا ته، او بین المللي او منطقوي د ضمانتونو مسئله ده. د طالبانو سره ډیره مهمه مسئله دلته د منطقي د هیوادونو، خصوصا د چین او د روسیې او د منطقي د هیوادونو د ضمانت مسئله ده. او همدغسې د امریکایانو سره به هم د تضمینونو مسئله مطرح وي او طبیعي ده چې مطرح به وي. نو دا مسایل وخت غواړي، نو ځکه د مذاکرات وځنډېدل او وخت یې واخیست. په تیرو 6 پړاوونو کې په همدغو مواردو بحث وشو، اوس په پړاو کې په همدې بحث دی. تیره ورځ چې د خبرو 5مه ورځ وه، په ناوختو کې هغه دا و چې پرمختګونه شوي دي او هلته طالبانو کوم مرکچي پلاوي دي، ویندویانو دي، هغوی رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې پرمختګونه شوي. ستاسو په نظر دا پرمختګونه په کومو برخو کې شوي؟ د امریکایانو د عساکرو د وتلو په مورد کې پرمختګ شوی دی. دا چې افغانستان به خطر نه وي په دې مورد کې پرمختګ شوی دی. د بین الافغاني مذاکراتو په مسئله کې پرمختګ شوی دی. جزئیات د قضیې خو ډېر زیات دي. په دغه مهمو موضوعاتو کې د 4 موضوعاتو نه په دې کې پرمختګونه شوي دي، ولیکن اعلامیه به هغه وخت خپرېږي چې منطقوي او بین المللي د ضمانتونو مسئله هم نهایي شي او بعضې جزئیات چې په دې مورد کې دي چې هغه دقیقا مهالویش د امریکایانو د خوا نه باید وړاندې شي. دا مسائل چې نهایي شول انشاءالله چې وروستۍ اعلامیه به هم صادره شي او جانبین به یې لاسلیک کړي. په کومو ټکو اوس بحث روان دی ستاسو په نظر؟ ویل کېږي چې د بهرنیو ځواکونو د مهالویش په تفصیل کې بیا یو څه موضوعات پاتې دي، هغې باندې یا رسنیو چې راپورونه ورکړي هغه د بین الافغاني مذاکراتو په اړه دی. ویل کېږي چې طالبان نه حاضرېږي چې حکومت سره خبرو ته کښېني. طالبانو موقف د حکومت په ارتباط هماغه پخوانی دریځ او موقف دی، هیڅ تغییر نه دی کړی. د حکومت د مسؤلینو سره
د حکومت د استازو په حیث حاضر نه دي چې خبرې وکړي. اما که دوی په بین الافغاني مذاکراتو کې د افغانانو په حیث باندې شرکت کا په هغه کې کوم مشکل نه لري. اما طالبانو پیل دریځ کې دا و چې منګه باید لومړی امریکایان منګ سره خپل مشکلات حل کړي چې هغه د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع وه او څنګه چې تاسو ویل یا راپورونه دي چې اوس یې مهالویش باندې تقریبا توافق شوی دی، امریکایانو منلي چې وځي. رئیس جمهور یې څو ورځې مخکې په یو مرکه کې وویل چې موږ د وتلو ووټ کړی دی، وځو د افغانستانه. ویل کېږي چې طالبان پخوا یې چې ویلي و چې دغه وکړو نه به وروسته بیا موږ حکومت سره خبرو ته ځو، اما اوس وی نه دي حاضر، ځکه هغه ویان دې ویلي و چې له امریکا سره توافقاتو نه وروسته موږ حکومت سره د حکومت په ادرس نه کینو خبرو ته. د توافقاتو نه وروسته دریځ د طالبانو همدا دی چې د حکومت سره د حکومت په حیث نه کینی. که چیرته د امریکایانو سره موافقې ته هم ورسیږي، د حکومت سره د حکومت په حیث خبرې او مذاکره نه کاندي د صلح په مورد کې. اما دا چې بین الافغاني مذاکراتو ته حاضر شوي دي، دا په خپله د دې خبرې او د دې مدعا ثبوت دی چې هلته په دوو مهمو موضوعاتو باندې پرمختګ شوی دی چې د امریکایانو د وتلو مسله ده، او بله ورځ تاسو چې اشاره وکړله د امریکا جمهور رئیس هم وویله، حتی په دې الفاظو ویله چې څوک پوم نه شول ولیکن موږ 9000 خپل قوا کمې کړلې او شاید آینده هم خپل قوتونه په همدغسې شکل سره موږ کم کړو. یعنې په دې معنا چې هېڅوک به پوم نشي، خو یو وخت کې به د امریکایانو د قواو موجودیت په افغانستان کې صفر شوی وي. نو طالبان د دې رهګذر نه مطمئن دي. مهالویش چې دقیق وړاندې شو، بیا بین الافغاني مذاکرات هم په 6 اوم کې قرار دی چې په دوحه کې دایر شي. په نورو جزئیاتو د قضیې باندې چې هغه د مطلق داخلي مسائل دي، په هغې به بیا بین الافغاني مذاکراتو کې ورباندې بحث کېږي. ورباندې مطمئن په همدغو مسایلو کې راځي، ځکه طالبانو هغه 2 مسایل چې امریکا سره دي، چې یو د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع ده او بل دا چې د افغانستانه به خطر نه پیښیږي امریکا او نړۍ ته. دا 2 موضوعات دي چې امریکا او طالبان پې غږیږي. اما 2 نور موضوعات چې امریکا وایي د هغې نه پرته دا مذاکرات نه بشپړېږي، هغه یو بین الافغاني مذاکرات دي، بل اوربند دی. د اوربند په اړه څه فکر کوئ؟ طالبان به له دغه لومړی 2 مواردو نه وروسته اوربند سره توافق کوي؟ زما معلومات ما ته داسې وایي چې تر هغو پورې طالبان د امریکایانو د وتلو نه مطمئن نشي، بین المللي او منطقوي ضمانتونه رامنځته نشي، طالبان حاضر نه دي چې اوربند وکاندي. او که چیرې دا 2 مسائل وشول، طالبان اوربند هم کا، بین الافغاني مذاکرات هم کا. خو زه دا هیڅکله فکر نه کوم که هر څومره پرمختګ په مذاکراتو کې وشي، په هغه نورو موضوعاتو هم پیشرفت وشي، د حکومت سره نه دي حاضر چې مذاکره وکړي. امریکا دغه 4 واړه موضوعات تړلي سره ګڼي. خلیلزاد د هر ځل خبرو نه وروسته وایي چې تر څو په دغه 4 واړو مواردو باندې توافق ونشي، په هغه 2 لومړنیو باندې دوی حاضر نه دي چې توافق وکړي. فکر کوئ اوس به امریکا دا منلي وي چې لومړی 2 موارد چې د بهرنیو ځواکونو وتل دي او دا چې افغانستان به خطر نه پیښیږي، په دې به توافق کوي او دا 2 نور به پرېږدي؟ که چیرې قضیه د افغانستان د پکیج په حیث مطرح شي او په 4 موضوعاتو باندې یا به موافقه وي یا به عدم موافقه وي، که چیرته په یوې موضوع که موافقه نه کېږي، په ټولو موضوعاتو موافقه نه ده شوې، نو بیا خبره خطرناکه کېږي. خبره د همدغه نقطې نه خطرناکه کېږي چې طالبان هېڅکله نه دي حاضر چې د حکومت سره د حکومت په حیث باندې خبرې وکړه. البته ډاکټر صاحب اشرف غني سره د یو افغان، د یو متخصص، د یو دانشمند په حیث حاضر دي چې خبرې وکړه، اما د رئیس جمهور په حیث باندې هېڅکله نه آماده کېږي چې د سره مذاکره وکړي. تاسو په نظر د افغانستان حکومت به چې اوس رئیس جمهور اشرف غني دی او یو اداره ده د ملي یووالي حکومت، دا به حاضر شي دغسې مذاکراتو ته چې څنګه طالبان غواړي؟ دې خواته مشکل خو په همدې کې دی چې حکومت هم نه حاضرېږي، طالبان هم نه حاضرېږي. دا اوس چې رسۍ د دواړو په مابین کې د کشف په حالت کې ده، نو موږ امیدوار یو، ولس امیدوار دی چې دا رسۍ سره غوڅه نه شي او مذاکرات بالکل قطع نه شي. اما زه د طالبانو په دې موقف کې تنازل نه ګورم،
زه په خپله شخصا تنازل نه ګورم او په دې عقیده نه یم، بلکې په دې عقیده یم چې طالبان نه حاضرېږي حکومت سره د حکومت په حیث باندې خبرې وکړي. بیا د حکومت مشکل په داخل کې هم موجود دی. په داخل کې زموږ سیاسي احزاب او د ریاست جمهوري کاندیدان هغوی د حکومت غیر قانوني غیر شرعي بلي او کوشش کاندي چې د دې حکومت په ځای یو بل سرپرست حکومت رامنځته شي. نو تقریبا د طالبانو موقف او د افغاني سیاستوالو او د جمهوري ریاست د نامزدانو موقف او دریځ په دې مورد کې یو او واحد دی. یوه موضوع چې مخکینی پړاوونه یو څه د اختلاف پکې عمده عامل بلل کېده، هغه دغه توافقاتو کې د طالبانو ادرس وویل کېده چې طالبان غواړي دوی سره د امارت په نوم باندې توافقاتو ته ورسیږي. اما امریکا وی هغوی ټینګار دا و چې د طالبانو تحریک په نوم به دوی سره هغه وروستی توافق امضا کېږي. دا ستونزه ستاسو په نظر حل شوې ده؟ په دې اړه معلومات؟ نه، دا ستونزه نه ده حل او دا ډېره جدي ستونزه ده. امریکایانو په ابتدا کې باید چې جناب خلیلزاد صاحب د مسئلې ته ټاکل شوی و، په ابتدا کې د امریکایانو باید دا موقف وای او دا موقف یې نیولی وای چې مونږ تاسو سره د تحریک په حیث غږیږو. ابتدایي مذاکرات د امارت په شکل رامنځته شول او د طالبانو انګېرنه همدا وه چې زموږ هیئت د امارت په نمایندګۍ باندې د امریکایانو سره بحث و صحبت کاندي. نو اوس طالبان دې ته نه دي حاضر چې د تحریک په حیث باندې حتی دغه کوم قرارداد چې لاسلیک ته که آمادم شي، نو د امارت او د تحریک دوه عنوانه به دا د منازعې او د جنجال ډېر لویه مسله. او دا موضوع ځکه جدي ده چې که چېرته امارت هغه کېږي ټول نظام سرنوشت ورسره تړلی. نظام سرنوشت تنها عنوان کې به تغییر راشي، نظام به په خپل ځای پاتې وي. نظام نه مطلب زموږ دا دی چې په رؤوسو کې تغییرات راځي، مثلا ریاست جمهوري، معاونین، ستره محکمه، آزاد سرې محکمې، کابینه، پارلمان، په دوی کې به تغییرات راځي، اما نور پرسونل د نظام به په خپل ځای وي. بیا چې آینده کوم نظام راځي، کوم شخصیتونه او کوم رجال چې په سر د دغه ارګانونو کې راځي، په رؤوسو کې راځي، هغوی به خپل دریځ د خپلو مادونانو په ارتباط نیسي. نظام به په خپل ځای وي، اما عنوان به تنها تغییر پیدا کوي. او زه خو دا دوم د مسکو جلسه چې دایره شوه په مسکو کې د بین الافغاني شخصیتونو په منځ کې، هغلته هم مولا برادر په ډېر صریح الفاظو دا خبره کړې ده چې مونږ به آینده په امارت اسلامي کې ټولو افغانانو ته ونډه ورکوو. داسې معلومیږي چې امارت اسلامي نه هېڅکله دوی د دې عنوان نه تر دا اوسه پورې خو نه دي حاضر او مستقبل باندې دقیقا څه نشو ویلی. مخکې د امریکا د ولسمشر په وروستیو څرګندونو چې د افغانستان په اړه یې کړي خبرې موږ او تاسو وکړې، هغه ویلي چې د ځواکونو د وتلو هوډ لري، اما دلته به پیاوړی استخباراتي حضور ساتي. څه فکر کوئ دې سره به څومره توافق ښیي دې موضوع سره طالبان، او که نه یې ښیي د سولې په موضوع به د دغه څرګندونو اغېزې څنګه وي؟ طالبان د اقتصادي حضور د امریکا سره، د سیاسي حضور د امریکا سره کوم مخالفت نه لري، اما د نظامی او استخباراتي حضور د هر دولت سره د ګاونډیانو نه نیولې، د منطقې نه نیولې، تر جهانه پورې د ټولو هیوادونو د استخباراتي او نظامی موجودیت سره مخالفت لري. ټرمپ په خپلو خبرو کې وویل چې دا د دې نه ډارېږي چې افغانستان به د ترهګرو په لابراتوار باندې بیا بدل شي. مطلب یې همدا دی چې دا ډاډه نه دی چې طالبان هغه ژمنه دوی سره کوي چې نور به افغانستان د ترهګرو په پټنځای نه بدلیږي یا به دې ځینه خطر نه پېښېږي نړۍ ته. فکر نه کوئ چې مطمئن نه دي امریکایان له دې اړخه؟ د امریکا جمهور رئیس جناب ټرمپ صاحب چې کومه خبره کاندي، لابراتوار خو طبیعي ده چې ماشینالات غواړي، سرمایه غواړي، ماهر و متخصص شخصیتونه غواړي. سرمایه هم د امریکا د خوا نه ده د دې لابراتوار، ماشینالات هم د امریکا د خوا نه دي او متخصصین هم د امریکا د خوا نه دي. یو قربانیان افغانان دي. که چیرته دا لابراتوار کیږي یا یو پوهنتون د تروریزم کیږي، نو د دې ټول پرسونل به د امریکا د خوا نه مجهزیږي. بله موضوع د داعش په اړه ده. دوی په بار بار ویلي دي چې داعش دلته پیاوړی حضور لري،
نړۍ ته تېنه خطر دی. تازه ننني راپورونه همدا دي چې ناټو یو ځل بیا دا ډله بالقوه خطر بللی دی د ټولې نړۍ دپاره په افغانستان کې د دوی حضور. فکر نه کوئ چې په یو ډول ناټو او متحدین یې غواړي چې دلته باید حضور ولري نظامي؟ داعش د همدغه ورځې کوم اظهارات چې کیږي د همدغه ورځې د اظهاراتو دپاره که د ناټو د مقاماتو د خوا نه وي که امریکایي مقاماتو د خوا نه وي یا د خپل نظامي حضور د پلمې په حیث باندې د داعش موجودیت عنوانېږي، نو د همدې دپاره ابتداءً د داعش اساس ګذاري هم شوې ده او نن هغه دی چې موږ استفادې د دې ټکي نه موږ ګورو. ولیکن حقیقت دا دی چې داعش د افغانستان د ولس د معتقداتو سره سمون نه لري او طالبان کولی شي چې دوی د صحنې نه تجرید کړي او یو مسؤون او پرامن افغانستان چې داعش پکې نه وي جوړ کړي. بل که چېرته امریکا او څنګه چې رئیس جمهور ویلي د روغتیا په افغانستان کې په پیاوړي استخباراتي حضور باندې ټینګار لري، ستاسو په نظر د سیمې د هیوادونو غبرګون به څنګه د دې په وړاندې؟ روسیه دا اوس د سولې پروسه کې ډېره ښه همکاري لري، رغنده رول لوبوي. چین هم همدغسې همکاري پیل کړې ده. طالب استازي په لومړي ځل ورغله، ورسره کېناسته، ویلې ده د ایران همکاري دا به څومره اغېزمنېږي د سولې برخه؟ اول خو زه په کنه حقیقت د دې خبرې نه پوهېږم. هر څوک چې یو استخباراتي حضور په یو مملکت غواړي دغومره علنا اعلانونه نه کاندي لکه ټرمپ چې اظهارات کاندي. او بل طبیعي ده چې ولس او د منطقې هیوادونه قطعا د نظامي حضور او استخباري حضور د اجانبو سره او هغه هم د لسهاوو زره کیلومترو لرې نه د حضور قابل قبول نه ولس ته دی او نه د منطقې هیوادونو ته. او د سولې پروسه به یې اغېزې څنګه وي؟ دا هیوادونه چې اوس همکاري کوي حتما به په دې همکارۍ بیا فکر کوي. استخباراتي حضور خو د یو موخې او مقصد دپاره وي او طبیعي ده که موخه او مقصد دا وي چې بدیل وي د نظامي حضور په افغانستان کې، خو دا قطعا قابل قبول نه دی. او که دا وي چې صرف ځانونه مسؤولوي چې افغانستان کوم خطرات متوجه نشي مونږ دپاره، هغه طالبان د دې تضمین ورکوي چې افغانستان به هیڅکله هم خطر نه وي دنیا او نړۍ. د امریکایي چارواکو او مشرانو څرګندونې کې تیر یو نیم کال نه پرلپسې سړی وڅاري، د دوی ټینګار هم دا دی چې د همدغه ټرمپ د کمپاین د وخت نه د وتلو خبرې کولې، بیا چې راغی استراتیژي اعلان کړه او د هغې په دوام وروستی هغه د دوی دا ده چې باید موږ دلته دغسې حضور ولرو چې هر وخت که کوم خطر وي موږ باید دا ځواکمنتیا او دغه توان ولرو چې هغه وځپو یې له منځه ویسو. ټرمپ هم وویل چې ماته مې نظامي جنرالانو ویلي دي چې هغه جنګ چې دلته کوو هغه مؤثر او ګټور دی، د هغې په ځای چې بیا خپل هېواد کې ورسره جنګېږو. جنرالان د ټرمپ ته داسې مشوره ورکړي چې دوی د طالبانو بدیل په دې معنا نه تنها د اوس بدیل هم نشم ویلی، بل عنوان به ورته ورکړم چې دوی د هغه تروریستي ډلې دلته نه حمایه کوي، نه د تمویلوي، نه د تجهیزوي، نه د تربیه کوي او هیڅ جنګ ته ضرورت نشته. دا مشوره د ټرمپ ته ورکړي چې موږ باید دغه کارونه په افغانستان کې ونه کړو. او ابتداء د القاعده مسأله مطرح وه، اوس د 22 ډلو مسأله مطرح ده، اوس داعش په ډېر قوت مطرحېږي صرف او صرفا د خپلو هغه موخو د لاسته راوړلو د استحصال دپاره. د قطر د خبرو پسې چې اوس روانې دي، قطر د یو بلې غونډې کوربه هم دی، بین الافغاني مذاکرات دي، جرمني او قطر یې په شریکه باندې په مخ بیایي. څومره امیدواري ده دې ناسته ستاسو په نظر څه هیلې ورپورې تړلي، څومره به اغېزمنه وي د سولې برخه؟ هیلهمندي خو شته، طبیعي ده چې افغانان سره کینی، د بذات خود دغه ناسته د افغانانو هم یو لاسته راوړنه ده. اما حکومت اعلان وکړ، اعلامیه خبره کړه چې دوی پکې ونډه نه اخلي او تر اوسه پورې هغه 50 کسیزه هیئت هم چې مشورتي لویې جرګې د صلح حکومت ته دنده ورکړې وه، مشوره ورکړې وه،
هغه 50 کسیزه هیئت د مذاکراتو لپاره هغه هم نه دی ټاکلی. نو د حکومت د اړخ نه څه نواقص موجود دي، اما امیدواري شته دی چې مؤثر شخصیتونه هلته ونډه واخلي او برخه واخلي او په هغه صرفا افغاني وسایلو باندې مشوره. تاسو ګورئ دا اندېښنه نشته دی چې د قطر د تیرې غونډې په سرنوشت اخته نشي؟ دا غونډه هماغه غونډه د حکومت د هماغه استازو د پلاوي په سر باندې د اختلافاتو د کبله وځنډېده. د صلح مذاکرات که تنها د افغانستان د ولس غوښتنه وای نو شاید د هر مشکل سره مخ شوی وای، خو اوس صلح دنیا غواړي، امریکا یې غواړي، جهان یې غواړي، د منطقې ستر هیوادونه او واړه او غټ هیوادونه یې غواړي. نو د دې په مقابل کې هیڅوک هم خنډ واقع کېدلی نشي. البته که چیرته خنډ واقع شي نو بیا د نړۍ او جهان او خصوصا امریکا سره د هغه کسانو چې خنډ واقع کیږي شاید هغه چارې به په ذهنونو کې سنجولي. نو ستاسو د خبرې حکومت ته په اشاره کوي ظاهرا. نو حکومت او هر هغه افغان، هر هغه څوک د منطقې او د جهان چې د صلح خنډ واقع کیږي دنیا به مخه نیسي. دا چې حکومت اعلان کړی چې ګډون نه کوي د قطر په دې خبرو کې، ستاسو په نظر بدې اغېزې به ونه لري یا به دغه څومره تمې چې دي د بین الافغاني مذاکراتو ته هغه تمې باندې سیوری نه غوړوي؟ والله بدې اغېزې لري، دې کې هېڅ شک نشته. په ولس ما تاسو ته مخکې وویله چې 15 میلیونه افغانان د دې په انتظار دي چې صلح به نن وي که سبا وي انشاءالله اعلانیږي او صلح به راځي افغانستان ته. او که هر څوک د صلح په مقابل کې خنډونه پیدا کوي د ولس سره به هماغه خلک ملامتوي. دا د همدا وجه ده چې د انتخاباتو نه ولس صلح ته ارجحیت ورکوي. حتی موږ کاندیدان ګورو او زه د ټولو کاندیدانو نه غواړم چې په اتفاقی شکل سره په یو هیئت اجتماعي شکل سره انتخابات تحریم کی او صلح ته ترجیح ورکړي. ویل کېږي چې دغه بین الافغاني مذاکرات حکومت د دې دپاره ځنډولي هغه استازو نومونه وایي اغېزې نه ورته راغلي و، دوی ته دا صلاحیت نه دی ورکړل شوی چې دوی خپل استازي وټاکي چې څوک لاړ شي، ګرچې حکومت په استازیتوب به نه وي، هماغه اشخاص چې تللی هغه باید دوی ټاکلی وي. اما ویل کېږي چې دوی د همدې د کبله تحریم کړې ده چې تیار لیست ورته راغلی چې فلانی فلانی به ګډون کوي او څوک به یې نه کوي. د کورنۍ دندې په حساب چې لویه مشورتي جرګې ورته مشوره ورکړې وه هغه خو به یې تکمیله کړې وای، او 50 نفره لیست خو به دوی آماده کړی وای او هغه خو به د مطبوعاتو د تاریخ نه ولس منعکس کړی وای چې دغه 50 نفره خو زموږ د خوا نه د لویې مشورتي جرګې د مشورې په بنا باندې د حکومت د خوا نه دا لیست آماده شوی دی. دا خو به د سیاسیینو سره او د ټولو مطرحو شخصیتونو سره دا 50 کسیزه لیست مطرح کړی وای، اتفاقي شوی وای او بیا اعلان شوی وای. دغه کورنۍ دنده چې حکومت په خپل اړخ کې سرته رسولی وای او بیا که هلته لیستونه د بل ځای نه راتللی نو موږ به بیا د ملامتیا ګوته همغه اړخ او جانب ته نیولی وای. اما متاسفانه چې تر اوسه پورې دا لیست نه آماده شوی، نه په دې کې مشوره شوې، نه د سیاسیینو سره او مطرحو شخصیتونو سره تفاهم هم نه دی شوی. بله موضوع دغه بین الافغاني خبرو ته د هغه اشخاصو نه ورتګ دی چې په مسکو په کانفرانس کې ګډون وځلې او دا غونډه هم د هماغه کانفرانس دوام بلل کېږي. د دې اغېزې به څنګه فکر نه کوئ چې یو څه به هغه اهمیت راکم شي ورسره؟ اهمیت خو به راکم نشي. په دې مورد کې زه یو اشاره وکړم، ستا نقزي صاحب هم د ځینې شخصیتونو په ارتباط اظهارات درلودل. ملا برادر هم چې زه اطلاعات لرم په د مسکو په غونډه کې په ځینې شخصیتونو یې څه ملاحظې درلودلې، حتی د هغوی په حضور یې ملاحظه درلودله. نو که چېرته سوابق د اعمالو ته ماضي ته مراجعه وکړو نو شاید هغوی په دې اعتراضاتو کې ډېر ملامته نه وي. اما که خاتمې ته ګورو او خاتمه مسلماً په همدغه عقیده تر اخره پورې وي او تر پایه پورې وي نو به اعتبار خاتمې ته دی. او خاتمه د دې شخصیتونو زموږ چې ګورو قابل د دې ده چې د دوی په ماضي اعمالو مسامحه وشي او د دوی ټول حضور
په دغسې بین الافغاني مذاکراتو کې ډېر ضروري حتمي او لازمي دی. مننه. وروستۍ پوښتنه به د افغان حکومت لخوا د سولې په اړه د دوی په اراده باندې وکړو، ځکه انتقاد د ډېر وخت خواله رسنیو کې په حکومت باندې دی چې واقع دلته اراده نشته د سولې دپاره یا خنډونه رامنځته کېږي. مخکې هم تاسو یو څه اشارې درلودې دې برخې ته. څومره دغه انتقاداتو سره موافق یې؟ ګر چې حکومت اوس د سولې په برخه کې دولت وزارت رامنځته کړ، د رئیس جمهور د دفتر رئیس هغه دپاره وګماره چې رئیس جمهور ته ډېر نږدې کس ګڼل کېږي. څومره به اغېزمن وي دا ګام د سولې برخه کې؟ حکومت طویل المدته اراده لري، اما قصیر المدته اراده لکه چې ولس ورته په انتظار دی هغه اراده نه لري. حکومت تاسو د ډاکټر صاحب اشرف غني بیان هغه مخکینی بیان ته اشاره وکړم چې 15 کلو کې به صلح راشي او 15 کاله ضرورت دی. نو دا اراده شته، 15 کلنه اراده شته، اما چې کومه اراده ولس لري، منطقه او جهان لري چې دا اوم پړاو د مذاکراتو نتیجې ته ورسیږي. حتی خلک پرون بیګا هم دې ته په انتظار و چې یو قطعنامه به صادریږي او په یو تعهد به لاسلیک سره کیږي. نو دغه ارادې نه لري، دومره زر او فوري او عاجل ارادې نه لري. ولیکن صلح لپاره موږ باید مخلصانه اراده ولرو او تر هغه پورې چې اراده نه وي د مذاکرات نتیجې ته نه رسیږي. اما حکومت دغه لنډه اراده چې تاسو وایي انتقاد دا دی، هغه شکونه چې ښکاره کېږي هغه دا دی چې دوی غواړي لکه څنګه چې اعلان کړی چې انتخابات موږ ته سره کرښه ده، غواړي چې واک کې پاتې شي. 15 کاله تاسو یاد کړه، همداسې به وي. ولس ته صلح سره کرښه ده، د ریاست جمهوري کاندیدانو ته صلح سره کرښه ده، سیاسیونو ته صلح سره کرښه ده، ډېرو معدود و محدود په ګوتو شمیر اشخاصو ته انتخابات سره کرښه ده. ولیکن کامیابي به د هغه چا په نصیب وي چې اکثریت وي. په همدې هیله سلامت اوسئ چې راغلی باسته. جزاکم الله. قدرمنو لیدونکو له تاسو مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ.